اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم تاسو قتال کوي جهاد کوي اغی سرا کافرانو سرا حتی در دې پورې لا تکون چې نشي فتنة بندیش فتنه د پار د مومن ويكون الدين او شي دین د الله تعالی جاری ساری لله د پار د الله او شي غلبا د پار د دین د الله تعالی. فإن انتهوا کچاره دی منی شو فلا عدوان نشته تجاوز الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې. شاته آیاتونو کې هم د جهاد مسله وا او د آیات کې او مخ کې هم د جهاد مسله راځي. ما پرون تاسو ته عرض کړو چې عالم کفر کافران د مسلمانانو خلاف چې کوم پروپاګاندا کوي نو پاو پروپاګاندا کې یو غټه پروپاګاندا دا ده چې العیاذ بالله اسلام دا دهشتګردي خي، اسلام دا انتها پسند مذهب دی، اسلام د جنگ او د جګړو خبرې کوي، د جهاد خبرې کوي، قتال خبرې کوي. حالانکه حقیقت دا دی چې اسلام د تمام عالم د پاره د امن پیغام دی او بیا لوی علمیه دا ده چې دا پروپاګاندا عالم کفر کوي د مسلمانانو خلاف او بیا سیبه زمونږ ناپوه مسلمانان چې هغه د میډیا نه متاثر وي نو هغه بیا تاسو په دې ټي وي په دې موبایلونو باندې انکران راځي او هغه په جهاد باندې او په اسلام باندې پړې احکام باندې بیا اعتراضات کوي. اوس په خدای چې کله د انسان په دماغ کې په سوچ کې په فکر کې د اسلام د یو حکم متعلق غلط سوچ او فکر د دراغه نو هغه سره د نظریه غلطه شو. چې نظریه غلطه شو نو کده عمل کوي نو د عمل قبليږي نه هندوستړ خدای ناراضه. اصل شیخ عقیده ده. لہذا د جهاد متعلق چې عالم کفر کوم پروپاګاندا کوي نو د هغه غلط فکر دا د مازغون او باصل پکار دي. ګورئ جی په دنیا کې دا څومره قومونه او څومره خلک چې دي دای چې جنگ کوي د دې بنیاد څه دی؟ د دې بنیاد ځمکه ده، د دې بنیاد مال له، د دې بنیاد ښځه ده. دا درې بنیاد دي. تاسو چې تاریخ وګورئ ګوره دی راشي امریکا افغانستان ته ولې راځي یا په هر ځای کې په دې ملکونو کې وګورئ نو چرته غي ګیس ویني، چرته کویله ویني، چرته بل ذخیره ویني. د هغه ذخایر د پاره غي دلته راځي او بیا په مسلمانانو باندې غي بمونه وري. د اسلام اصول سره اسلام جهاد د دې لپاره نه کوي
چې ځمکه دې ملاو شي، مال دې ملاو شي، نور څه مفادات دې وشي. د اسلام قانون دا دی. اسلام وای چې جهاد دا د څه خلاف دی؟ یو دا د ظلم خلاف دی. چې کم ځای کې ظلم کیږي، په کائنات کې ډېر خلک داسې دي چې هغه د ډنډې د اسلحې او د خپل طاقت په زور باندې نور عالم چې د خپل زیر زو زبر کوي، په هغه باندې خپل تسلط قائموي. الله وای د دې خلکو خلاف به تاسو جهاد کوئ. نو اسلام جهاد دا د ظلم خلاف راو باسه. اسلام جهاد دې دپاره راو باسه چې خدا کے زمین پہ خدا کا نظام، دا اللہ ځمکه ده نو پاغې د الله نظام به چلیږي. ګورئ جی په دې دنیا کې دا څومره ملکونه چې دي، د دې دا څومره باچاهان چې دي، دا څومره جرنیلان چې دي، ته چرته د دې خلاف بغاوت وکړه نو د هغې په قانونونو کې د بغاوت سزا څه شی دی؟ مرګ دی. مرګ. هغې خپل باغي پرېږدي؟ که ته خپل باغي پرېږدي او ته خپل امن خوښې نو تا دا دوره پوچ سره ساتلی دی. دا کافران دا دوره بمونه سره جوړوي، دا جوړی دی دپاره چې د هغې څوک باغي دی چې هغه پې هغې زیر و زبر کړي. نو ښه ته یو دوره غوندې انسان یې، ستا خبره څوک نه مني، ستا د نظام څوک باغي دی، نو د هغه دپاره سزا ته قتل بولې په هر قانون کې. او د الله چې د تمام کائنات خالق و مالک ته د هغه نه یو سړی د خدای په ځمکه کې باغي ګرځي نو ته به د هغه چې دی نو قتل جایز نه بولې. دا خو د هغه سړي د سره جهاد دی چې د الله باغي دی. بیا سیوا نبی علیہ السلام وی ګوره اسلام د ځمکې دپاره جنګ نه کوي، د بادرای دپاره نه کوي. د حضرت علی سیوا واقعه مشهوره ده چې سړی راوپرځو هغه پې دوکان وتکړ واپس ترې پاڅېده. نه نه اوس زه خپل انتقام دپاره به تا سره جنګېږم. نبی علیہ السلام چې کوم سړی بادرای دپاره جنګ وکړه دا مجاهد نه دی. کم سړي د مال دپاره وکړه دا جهاد نه دی. جهاد څه دپاره دی؟ د الله د رضا دپاره. او بیا اسلام خو ډېره موده د نبی علیہ السلام ژوند چې وګورې 14 کاله خو اسلام د سر نه اجازت نه ورکو. صبر کوئ، صبر کوئ. چې ډېر تکلیفونه ډېر شو نو الله ورته اوس دته اجازت دی. هغه چا سره به جنګ کوئ الذین یقاتلونکم چې تاسو سره قتال کوي. هر کافر سره به جنګ نه کوي. دا خو کافران دي چې هغوی نومې مسلمان نه پرېږدي. دا ولې برما کې کشمیر کې افغانستان کې دی څه کول؟ اسلام وایي نه، هغه سړي سره جنګ کوه چې تا سره جنګ کوي. او بیا هر کافر سره اسلام جنگ نه وي. مسلمان سره خو سوال نه پیدا کیږي چې یو سړی کلمه ګوي او ته د خلاف توره راوچته کړي. نن عالم کفر زموږ په میاس کې دا ډېره لویه فاصله اچولې ده. نن خانه مسلمان ګڼي نه څه سر نه نو یو بل وجني، یو بل ته کافر وي، یو بل ته مرتد وي. دی په اسلام کې ډېر لوی مسله پیدا کړه. او دا د عالم کفر سازش دی چې دا مسلمانان د په خپلو کې جنګېږي، موږ به ترې پاره د اسلام دومره د عدل نظام دی. اسلام وایي ګوره هر کافر سره به جنګ نه کوي. یو کافر هغه ایسې به چې هغه کافر ته ذمي وایي. ذمي د هغه کافرانی چې دا د مسلمانانو په ملک پاتې کیږي، د مسلمانانو د قانون پابندي، د ټیکس ورکوي، پیسې ورکوي، جزیه په دای باندې مقرري دا ورکوي. لکه د زموږ په دې ملک کې ځای په ځای باندې هندوان شته، سیکان شته، دا خلک پاتې کیږي. نو ته به څه کوې؟ د دې خلاف به توره راغلې جنګ به کوې. اسلام وایي چې کوم ذمي دی د ده خلاف ته جنګ نشي کولی. دویم کافر هغه مستامن دی. مستامن د هغه کافر ته وایي مثلا د امریکې دی، د هندوستان دی، بل ځای دی، خو دی راغلی پاکستان ته او د ویزا اغوستی، د اجازت اغوستی دی. دی په ویزا راغلی، دته ستا ملک
پاسپورت باندې ویزه جاری کړی ده اوس دا سړی مستامن دی دی چې کوم دی انو دته بغاګ نه کوي دریم چې کوم دی دا هغه چې دی معاهد دی تا د سره وعده کړی ده چې زمونږه او ستاسو په میاس کې به جنگ ني مثلا تا چین سره وعده کړی ده معاهده دې کړی ده او دې خلکو سره ته جنگ کولې نشي څلورم هغه کافر دی ګوره نه جزیه ورکوي نه کلمه وایي نه اسلام راړي نه جزیه ورکوي نه پاسپورټ اجازت اخیستی دی نه ورسره معاهده شته نه بوډا دی نه ښځه ده نه ځوان نه ماشوم دی بلکې دی څه کوي دی ښه هټه کټه دی او دی د اسلام خلاف منصوبې جوړوي نو اوس اسلام و شریعت وایي اوس د سره څه وکړه نو ته هغه به په تا باندې توره راږدي ته به ورته وایې نه نه خیر دی امن ګوره داسې په دنیا کې بل ځای کې داسې د امن پالیسي نشته دی نبی علیہ السلام وایي لا تقتلوا الشیخ تاسو چې جهاد ته ورشئ بوډا سړي ته به غږ نه کوئ نابینه ته به غږ نه کوئ ولا طفله ماشوم ته به غږ نه کوئ ولا امرأة او ښځې ته به غږ نه کوئ هسې تاسو ماته یو بل نظام وښیئ دومره د عدل نظام د جهاد متعلق چې څومره د اسلام دی دومره د بل اچا نشته دی تاریخ ګواه دی ته کافرانو ته وګورئ مسلمانانو باندې څومره ظلمونه کوي هغوی د دې خبرو خیال ساتي هغه یو بم لړه کي نو بیا 50 کاله هغه ملک چې دی نو کې سم نسل پکې بیا نه پیدا کیږي داسې حالات دي علا کل حال اسلام خو ډېر د عدل نظام دی الله وایي دا د جهاد قاعده ده چې قتال کوئ حتی لا تکونه فتنه چې نشي بندیش د پار د یو مؤمن ويكون الدين لله او شي جاری ساری دي ګوره اسلام وایي د خدای ځمکه ده نو کم سے کم یو مسلمان یو ځای کې موس کوي او خلک یې موس ته نه پرېږدي شته بعضې ځایونو کې که نه بله ظلم پرې کوي دقه ځای به جهاد کې الشهر الحرام میاشت د حرمت چې ده ذوالقعده ذوالحجه محرم دا څلور میاشتې وي دا د حرمت او د عزت میاشتې وي د ابراهیم علیه السلام د دور نه چې دی نو په مکه کې په عربو کې د خلکو دا نظام چې دې کې به توره نه اوچتوله دې کې به جنګ نه کو چې صلح حدیبیه وشوه نو په هغې کې یو شک دا و چې دوی به بیا یو کال پس به راځي عمرې له او صرف 3 ورځې به تیرئ عمره به کوي او سیده به واپس ځي هغه صلح هغه ځان له خبر هغې صلح کې به رستو راځي کې به درته خبره وکړم خو صحابه کرامو ته دا یره وه چې تیر شوي کال موږ تلو هغه ذوالقعده وه د حرمت میاشت وه دی موږ پسې توره راغستې وه نو که دا ځل بیا د دې کار پروا نشته دی د وعدې خیال نه ساتي نو الله ورته وایي پروا مه ساتئ الشهر الحرام نو دی وی که په موږ باندې د حرمت په میاشت کې حمله وکړي موږ به څه کوو نو الله ورته وایي نه دا به برابرای دي که دی در باندې حمله وکړه تاسو به پرې هم کوئ ټیک د هغې د جهاد اجازت ملاو شوی دی ښه الله ورته وایي که چېرې دی در باندې حمله کوي دا تش په تسبو نه کېږي دا تش په وظیفو نه کېږي د جهاد دپاره بنیادي څیز اسلحه پکاري نو الله مالدارانو ته وایي و مالدارانو تاسو چې دی نو د خدای په لاره کې پیسې ولګوئ مجاهد ته پیسې ورکوئ او که مجاهد له پیسې نه ورکړي دپاره او که د مجاهدینو انتخاب الله دې دپاره وکړه چې دی د دین کار وکړي دی خپل ټول مصروفیات پرېښودل او ځان دین ته وقف کړ نو اهل ثروت ته الله تعالی وایي مالدارانو ته وایي تاسو په جیب د لړم نی ناسته او دا تاسو په دې مجاهدینو احسان نه کوئ دا به د علما احسان نه کوئ بلکې دا د هغوی احسان په ځان وګڼئ چې هغوی خپل ټول کارونه پرېښودل او هغوی جهاد ته ولګېدل هغوی د دین خدمت ته ولګېدل او حکیم الامت مولانا شاه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ځای کې فرمایي که چېرې د اهل ثروت او د مالداره خلک دی په دین باندې پیسې نه لګوي
دی په مراکزو په مدارسو پیسې نه لګي او دی ځان سره ایښي نو هغه د غرناطې د حالات انتظار کوي. دا علما به کیني دی به ځان له خپل د دنیا کسب به شروع کي او بیا به ربطه ستاسو نسل ته به څوک دین نه ټرانسفر کوي هغوی ته به دین څوک نه ښیي او بیا به داسې وخت راشي چې 40-50 کاله کېږي نو ټول نسل به بېدینه چلیږي نو پیسې به هم جمع کړي پیسې به هم محفوظي خو دین به دنه پاتې د اولاد علا کل حال الله چاله وس ورکي نو پکار ده او داسې هم نه ده ګوره د دین 2 طریقې دي یو کار دا دی چې سړی دا چندې کوي دا چندو دا نظام دا د دین سپکوالی دی دا ښه خبره نه ده ډېره بعضې خلک بالکل سړي پسې لکه د ننښتي لکه دغه په شان دي او 8 روپۍ دپاره ښکرای ګرځوي نه 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 دې سره بعضې ټیم د خلکو په ذهن کې یو عجیبه سوال راشي یا بعضې ټیم تاسو کتلي دلته خو کم دي موږ هلته محله کې به اکثر هر مونځ پسې به یو کاکا ودرېږي یو ودرېږي هلته به ودرېده زما ملګرو ته یې ګوره د دې نه یو پیغام د خلکو ذهن ته ټرانسفر کېږي چې هغه دا دی یو سړی وایي که بای ما په خپل ځي مانې علم وکړو ما په خپل بچي مانې علم وکړو او دی د دین خادم شو نو به دی به دغه چندو ته ناست دي دی به داسې خاتونه زکاتونه خوري او به د ده به بل څه کار ني نو بیا به دی وایي چې نه عزتداره زړی وایي نه زه خپل بچی چاته محتاجه کوم نه نو بیا به علم ته نه ورکوي نه نه یاره دا اخونواله پرېښودل اخونیان ځان نه اخونان جوړل نه دي په کار اقبال مرحوم چې سبق پر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا دا علم تو کا بدے علم با پتب طول دنیا مانے راج کے چے علم با عملی سوال نے پیدا کیتا تو خنزیر تو گوری سنگا سربی خنزیر اللہ خود ساتی او خدای با خپل قرآن او دا دین خادم دغه سے ساتی اوے دا خدای دومره خزانی تا پوسې مکوي دا کله کله چې ودرولی کنه دا موږ تاسو ټانګئ موږ تاسو ټانګئ حدیث بعد وایي الله بنده ته وایي چې زه تعالی رالم زما جامې په کار تا ماله نوې را کړې زه وږی وم تا ماله نه الله ته خو د دې خبرو نه پاک هغه زما بنده چې درغلی هغه ته د جامو ضرورت هغه ته د خوراک ضرورت تا نه ورکو هغه زوم کنه تا ته زه په هغې ملاوېدم علا کل حال الله دې موږ ناراضي شي او دا ځان له عادت واچوي کم انسان تاسو ماته نشئ خولی په دنیا کې تاسو ماته داسې سړی وښئ چې هغه سخا کوي سخاوت کوي هغه د الله په لار کې مال خرچ کوي او د ده مال کم شوی دی سخي سړی د ده مال نه کمیږي په سخاوت کې الله تعالی دومره ایښي دي که نه چې ته یو لګې الله یو پلس درکوي زمونږ استاد صاحب او دغه والد صاحب هم زمونږ استاد صاحب او ډېر لوی شخصیت د شیخینو د مولانا تقي عثماني صاحب دامت برکات هم د دی استاد نو هغه موږ ته یې زوی وي موږ والد صاحب دا معمول دی چې پیسې ورسره ختم شي بچې وایي چې ختمېږي د سره لږې پاتې کړي صدقه کوي بس شته چې د سره کوي پاتې شي دا هم لرې کا بس الله د هغې ونه راولي الله اسباب برابر کړي خدای دې موږ ته توکل نصیب کړي او الله دې دا نه ده ګورې ښه کله کله موږ د سخاله مسله کوو یا د انفاق مسله کوو ته باید خلکو ته یې کوو نه نه خلکو دپاره نه ځان کې هم انفاق اچول خوی اچول غواړي چې موږ هم د الله په لاره کې خرچ کړو موږ سره که 10 روپۍ دی په 10 روپو کې موږ 1 روپۍ د خدای په لاره کې نه ورکوو په 10 لکو کې به موږ بیا لاک ورنکو ښه پوه شوئ دا به هله ورکوو چې دا اوس موږ له الله سره راکوي چې په دې کې موږ انفاق کوو بس دومره ډېر دی وقاتلوهم قتال کوي جهاد کوي تاسو دای سره حتی در دې پورې لا تکونه چې نشي بندیش نشي فتنه بندیش مؤمن د پاره ويكون الدين او شي جاری ساری دین لله د پاره د الله تعالی فإن انتهوا کچری د منشن فلا عدوان نشتر تجاوز الا مگر نه علی الظالمین په ظالمانو باندې الشهر الحرام
میاشت د حرمت بالشهر الحرام په بدل د میاشت د حرمت کې والحرمات عزتون قصاص په برابر دي فمن اعتدى پس چا تجاوز علیکم پتا سمانه نفعتد تاسهم املک وی پاغی معنی بدل لئی دا غینا په مثل داغا ما اعترا چې دی تجاوز کړ پتا سمانه واتقوا الله یریګ الله تعالی نه واعلم پوشی ان الله بشک الله تعالی چې دی ما واتقوا الله پوشی ان الله مع المتقین امداد الله تعالی متقیان سره دی وانفقوا فی سبیل الله او خارج کئی مال پلار د الله تعالی کې ولا تلکو او ملړه کوي بأيديكم پلاسون استاو سرزان الى التهلكه دی په طرف د هلاکت واحسنوا او نیکی کوي احسان کوي ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنين الله مين کوي محسنان سره الحمدلله رب العالمین کریم خدایا ته زموږ د ټول ناراضي شي الله زموږ په حال رحم وکړي کریم خدای تقصیرات معاف کړي الله کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت خپل معرفت خپل عظمت راکړي خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل شفاعت نصیب کړي د نبی علیہ السلام د مبارک لاسم د حوض کوثر به نصیب کړي حرمین شریفین ته بار بار د حاضرای توفیق راکړي د دردا سمرم شرکا دي الله ټول ته دارین خوشاله ورکړي الله د ټولو سینې د قرآن مجید علوم ته کلاو کې چې څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کې څومره ځوانان رونه دي ځوانای کې دین دپاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کې څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکباز ولري الله د شیخ سے په عمر کې برکت واچي الله دای په عمر کې ډیر برکت واچي الله ته د صحت او د عافیت او د برکت ژوند نصیب کې دا غي په ژوند باندې الله د دې مرکز تعمیری او تعلیمی دواړه کارونه الله تعالی عروج ته ورسه الله تعالی دا جمعات باندې چې کم کار شروع دی الله دې کې غیبی امدادو کې الله زموږ صلاحیتونه په دې کې خرج کې الله موږ نه قبول کې الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي خدای په احسن طریقې سره دا کار اختتام ته ورسه په خپل فضل او کرم باندې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمتك يا ارحم الراحمين